دا سابقه ناظم زموږ سره د تحصیل ناظم چې کوم دی نو ولاړ دی دی هم نن خپل کاغذونه جمع کړل د دې تعلق د پی ټی آی سره و تر اوسه پورې د پی ټی آی د ټیکټ فیصله نه ده شوې او مختلف نومونه چې کوم دی نو هغه په سرکل کې دي. ناظم صاحب تاسو هم د پی ټی آی سره تعلق او په هغه لیسټ او سرکل کې تاسو نوم چې کوم دی هغه شامل و تاسو په آزاد حیثیت باندې ولې کاغذ جمع کړو؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. اسرار خان ستا ډېره مننه. کاغذونو چونکې په دې حیثیت باندې جمع کړو چې نن اخري ورځ و 18 تاریخ و او زه چېرته روان یم زنګ ټیکټ فیصله به کېږي زنګ مشرانو چې څه فیصله وکړو انشاءالله تعالی به په هغې باندې ولاړ وو خو چونکې ټایم نن اخري ورځ وه او کېدی شي زنګ ټیکټ فیصله سبا وشي بله ورځ وشي نو چونکې ټایم کم وه د داخلو نن اخري ورځ وه نو په دې حیثیت باندې موږ فارم خپل جمع کړو چې ټیکټ میلاو شو الیکشن به راو او که میلاو نه شو بیا به د خپل ملګري کینو چې څه زنګ د پارټۍ پیسه دی او د قایدینو پیسه دی خو زنګ د خپل پارټۍ ته دا مې خواست دی چې تاسو په ګراوند ریالټي وګورئ او د انصاف فیصلې وکړئ چې څه سینیارټي پکې وګورئ چې څوک د دې سیټ لپاره اهل یا د سیټ ویستي شي د الله لپاره هغې کس ته دا ټیکټ ورکړئ چې زنګ د پارټۍ ګراف ونه ګرځي. ډېره مهرباني ناظم صاحب دا راته ووایه په کار خدا وایي چې نن لکه ټیکټ تاسو ووایي چېرې چې څوک کاغذونه جمع کوي زما په خیال چې هغوی له خو به ټیکټ ورکوي لکه الرېډي ستا خپل یو حیثیت دلته کې چې کوم دی نو په تېر دغه کې پاتې دی خلک ټول زیات چې کوم دی نو ستا نه خوشحاله وو او چې څومره میټینګونه د پی ټي آی شوي دي نو په هغې کې دا ویلې شوي دي چې یاره چونکې د ده کارکردګي تېره هم ډېره ښه پاتې شوې ده او که دا ټیکټ درته میلاو شي نو په ده باندې پارټي مطلب دا چې راغونډېدی شي خو په دغه آزاد حیثیت باندې نن ستاسو کاغذونه داخلول مطلب دا دی چې لکه دغه خلک چې کم تاسو نظرانداز کوي هغې پارټي دلته کې راغونډېده نه غواړي چې راغونډېدی شي په دې حواله تاسو وایئ؟ نو خو څنګه د پارټۍ هم دا فیصله وه د قوم هم وه یوازې د پارټۍ په ووټ باندې سړی کامیابېدی هم نه شي د عوامو خدمت هم په دې واته کار یې کړی د 96 97 زنګ د دې پارټۍ سره وابستګي ده په دې چکدرې په پور راواله او د سواته پورې د چتار د پوره پورې دا پارټیان دا سازه کړې عمران خان سازه کړې او پخو زمان خان ورسره سازه کړې ده او هم ورسره په هغې کې شانه بشانه ولاړ وو زنګ په دې کې زندګي ای د خاورې شوه ځوانانو ای د بوډاګان طرف ته روان وو موږ پکې خپل کاروبارونه تباه کړي وو چې په دې ملک انصاف راشي دغه راشي اوس دا پارټي داسې سانه پرست دی او څه دغه دي چې هغو یې کړي ده او انشاءالله تعالی د خپل قایدین نه دا امید دی انشاءالله تعالی چې هغو به د انصاف فیصلې کوي او د خپل پارټۍ په حق کې به فیصلې کوي چې څه د پارټۍ ته موضوعي هاي لیډران ته خو زنګ دا د دې کسان هم دا خواست دی چې تاسو خان صاحب ته حقایق ورسوئ داسې نه چې فرض که تاسو دې طرف نه ورته زیاتې شروع کوئ او هغه ته هغه لیست ونه رسي او هغه پکې تاسو اګنور کړئ د دې پارټۍ سره د قوم سره د وطن سره د عمران خان سره او د پارټۍ سره انتهایي ظلم وي او انشاءالله تعالی زنګ د الله نه دا امید دی چې ټیکټ به انشاءالله تعالی میلاو هم شي او که میلاو هم نه شو بیا زنګ د عمران خان د قایدینو څه فیصلې زنګ به په هغې باندې خپل عمل